علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وي. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. علي شاه 007 مول سونیا شاه د مفتي صاحب د مرګ باره کې څه ویلي دوستانو. سونیا شاه وایي چې زما مفتي صاحب سره نه لګېده، خو زه د مفتي صاحب په شهادت باندې ډېره زیاته خفه یم. وایي چې مفتي صاحب یو ښه مولا و، یو نر مولا و. آیا زما ورسره نه لګېده، زما ورسره په زړه کې بغض و، خو بیا مونږ ته ډېر زیات ګران و. دوستانو علي شاه 007 مول سونیا شاه د مفتي صاحب باره کې نورې څه خبرې کړې دي، ټول هغه خبرې درسره په دې ویډیو کې شریکوم. د دغه نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو علي شاه 007 مول سونیا شاه په لایو ویډیو کې په ژړا شوله او ویې ویلې چې مفتي صاحب سره زما نه لګېده، زما مفتي صاحب سره نه لګېده، مفتي صاحب ما سره نه لګېده. دغه نه لګېدلو په وجه باندې ډېر زیات خلک عثمان نشانه جوړوي چې تا په مفتي صاحب باندې دغه رنګې حمله وکړه او مفتي صاحب شهید کړو. دوستانو وایي چې مفتي صاحب اکسیډنټ کړی دی، په هغه اکسیډنټ کې مفتي صاحب شهید کړی شوی دی. د دې تر اوسه پورې څه پته نه لګېدی چې اکسیډنټ یې څه سره کړی دی. د دې پوره تفتیش شروع دی، خو د علي شاه 007 مول سونیا شاه په سرو سترګو باندې جاري او وایي چې مفتي صاحب زموږ ډېر ګران او ګدلدان مفتي صاحب و، هغه د دې دنیا نه لاړ او شهید کړی شو. وایي چې داود شاه د مفتي صاحب په جنازه کې شرکت ونه کړی شو، ځکه چې داود شاه خپه نشته. د داود شاه باندې قاتلانه حمله شوې وه چې په هغه حمله کې داود شاه نه خپه کړی شوې وه. دوستانو وایي زه مفتي صاحب دعاګانې کوم چې مفتي صاحب الله تعالی شهادت قبول کړي. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.